أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ان الذين كفروا بشکا کما هغه خلق چې کفر یې کړی دی سواء برابر ده علیهم په هغوی باندې انذرتهم آیا کته ويریدوی ام لم تنذرهم او کته اون یریدوی لا یؤمنون ایمان نه وروړي دي ختم الله مهر والد الله على قلوبهم د دې پزلونو باندې وعلى سمعهم د دې په وګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او د دې پسترګو باندې پردي دي ولهم عذاب عظیم او دې لره دې عذاب ډیر لوی دیر مخکې ایتونو کې الله جل شانه د کامل مؤمنانو صفات بیان کړو او د هغې کامیابی ابدي بیان کړه چې کوم خلک ایمان والدي هغه به باندې ایمان ساتي منځونه قایموي د الله په لار کې خپل مال خرج کوي او په تمامو پیغمبرانو او په هغې باندې نازل شوي کتابونو باندې ایمان ساتي په پیغمبر علیه السلام باندې او د پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوي وحي باندې ایمان ساتي دغه خلک همیشه کامیاب دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دې آیتونو کې اوس د دویمې طبقې ذکر کوي د دویم جماعت د دویمې ډلې دویمه ډله د کافرانو ده او بیا په کفر کې هم هغه کافران چې هغې په کفر کې حد درجه شدت والو یو خو عام کفري یو سړی کفر کوي خو بس صرف ځان لیکي او یو هغه کفري چې سره د کفر د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي د اسلام رانولو کوششونه کوي او مسلمانانو ته مختلف قسمه تکلیفونه ورکوي دغه بیا شدید کفر دی نو دې آیتونو کې الله جل شانه د دغه کافرانو باره کې تذکره فرمایي چې دا په کفر کې انتهایی شدت او انتها ته رسیدلی نو الله جل شانه دلته کې د آیت کې ان لفظ وروړی دی ان الذين كفروا دا ان لفظ په عربی کې راځي د تاکید لپاره د پوخوالي لپاره د مضبوطیا لپاره چې بهشکه د دې په کفر کې هیڅ شک نشته او د دې په عذاب کې هم څه شک نشته چې الله پاک بدیله مستقل او دایمي عذاب ورکوي نو ان الذين كفروا کوم خلکو چې کفر کړی دی کفر اصل کې په لفظي معنی د کفر دا پټول یو سیز پټول دا کفر ویل کېږي لکه عربی کې چې کوم دی زمیدار ته زرع ویل کېږي زرع هغه تم کافر ویل کېږي کافر اصل کې لفظي معنی دا یو سیز پس بل سیز کې پټول نو دا زمیدار چې کله تخم د پټي تولی نو هغه په هغه خاورو کې پټ شي نو دته ځکه په عربی کې کافر ویل کېږي کافر لفظ یوازې دغه کفر لپاره نه لفظاً چې کوم دی زرع یعنی زمیدار تم کافر ویل کېږي او تکې تورې شپې تم کافر ویل کېږي او ناشکره تم کافر ویل کېږي نو د کفر لفظ اصل کې د دې په معنی کې پروت پټوالی دی چې کم سیز پټ شي یعنی هغه په کفر کې شي مطلب دا دی د کاف فا او را د ماده چې کوم ده دې کې د پټوالی معنی ده نو اصل کې د کافران چې کوم دي د الله ناشکر دي یعنی د الله جل شانه چې څومره نعمتونه په دې باندې کړې دي دا غي انکار کوي د الله د وجود انکار کوي د الله د صفاتو انکار کوي نو په دې وجه دي ته کافر ویل کېږي بیا د کفر معنی علما کوي کفر چې کوم دی وای دا د ایمان ضد دی د ایمان متضاد دی لکه څنګه چې اور وګدي نو دا رنګ کفر او اسلام دی کفر او ایمان دی دا بالکل د دوه مخالف څیزونه دي نو چې چا کې کفر یې کې به ایمان نه او چې چا کې ایمان یې کې به کفر نه نو کفر ویل کېږي تکذیب ته د پیغمبر علی السلام چې اوسړي پیغمبر علی السلام جوړلاوي او دروغجن یې نعوذ بالله غني نو تکذیب الرسول بما جاء به نو دا هغه څیزونه تکذیب کوي چې کوم دین پیغمبر علی السلام وروړي دی قران او یا نور چې کوم دین باره کې پیغمبر علی السلام فرشتو جنت او جهنم او د آخرت تذکرہ دا ټول باندې ایمان لازم دی نو کافرانو د دین انکار کوي بیا کفر چې کوم دی د دې څلور قسمونه دي یو ته کفر انکار ویل کېږي کفر انکار هغه کفر دی چې یو سړی نه خوده پیژني او نه مني نه پزلو کې پیژني او نه بخله باندې اقرار کوي دا کفر انکار دی دویم قسم د کفر چې کوم دی هغه ته کفر جهود ویل کېږي
چې په ځل کې خدا کس چې کوم دی الله پیژني خو لیکن په جواب باندې د الله اقرار نه کوي چې الله معبود دی. نو په دې کې ابلیس داخل دی او د يهودو بعضي يهوديان په دې کې داخل دي چې دی په کفر جهود کې مبتلا دي. دی الله پیژني يعرفونه کما يعرفون ابناهم. د يهود بارک په الله جل شانو فرمای وې دی پیغمبر علی السلام او الله داسې پیژني لکه څنګه چې دی خپل بچی پیژني خو بیا هم دی دا نه اقرار نه کوي منی نه. نو دا کفر جهود دی ته ویل کېږي. دریم قسم د کفر چې کوم دی هغه کفر عناد دی چې په ځل باندې الله پیژني په خپل باندې چې کوم دی د الله د پیژندو اقرار کوي ولیکن اطاعت او فرمانبرداري نه کوي. اطاعت او فرمانبرداري یې نه کوي نو دې ته کفر عناد ویل کېږي. لکه ابو طالب چې کوم دی د پیغمبر علی السلام تر ابو طالب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د مرګ په وخت کې چې کلمه وایا هغه چې ما ته پته ده چې ستاره دین حق دی او ته برحق یې او په دې مقدس مکه باندې یو دین هم ستاره دین په شان دی برحق دین نشته ولیکن زه د خپل قبيله والا د ملامتیان یریګم چې غیبا ما ملامت کوي نو په دې وجه باندې اقرار ونکړو کفر دنیا نه کفر په حالت کې لاړو. سلورم کفر چې کوم دی سلورم قسم د کفر هغه نفاق دی او نفاق دی ته ویل کېږي چې په ځل کې کفر وي او په ظاهر باندې اسلام لکه منظم کوي زکات امر کوي روزي نيسي په جهاد کې چې کوم دي ولیکن په ځل کې کفر پټي. دا صرف د هغه زمانه منافقانو چې کوم د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا نفاق چې کوم دی بیا دا ټول نه خطرناک شي دی په کفر کې د ټول نه زیات سخت چې کوم دی هغه نفاق دی. او ځکه الله جل شانه د منافقین مبارک فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وې د جهنم چې د ټول نه کم اخري درجه ده بس اخري درجه بالکل د تحت الثرى کې د زمکه اخري درجه چې کوم ده هغه ته درک الاسفل من النار ویل کېږي چې کم ځای کې د اور دا یو خو د اور لمبي کنه کم ځای کې چې د اور سکروټي او د اور بنیادی سيزي دغه اور ډیر خطرناک وي. نو دا منافقان چې کم دي ته په ټول نه زیات عذاب چې کم دي ملاويږي الدرک الاسفل من النار کې د دې مقام او درجه دغه ځای کې ده د دې کفر د ټول نه زیات خطرناک دی. دا غي وجه دارا چې په ظاهر کې اسلام او په حقیقت کې کفر دا ټول نه خطرناک درجه ده. دا سلور درجه د کفر دي. اوس دلته کې دا سلور وانه درجه چې کوم دي کو کفر عناد دي کو کفر انکار دي کو کفر جهود دي کو کفر نفاق دي کو د دې په حالت کې یو انسان د دنیا نه لاړو همیشه جهنم ته لاړو د بیا التن راوتل نشته. الله دې موږ ټول حفاظت وکړي. الله دې موږ په ایمان باندې استقامت نصیب کړي او د مرګ په وخت کې موږ الله ایمان نصیب کړي. ځکه چې د دین واپس راتلل نشته بیا نو کفر حالت کې چې اوسره د دنیا نه لاړو د دې لپاره همیشه جهنم دی. ان الذين كفرون سوق مراد دی په دې آیت کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د يهودو باره کې نازل شوی دی. دینه مراد يهود دي. بعض علما فرمایي او راجح قول دغه دی چې دا آیتونه د ابو جهل او د عتبہ شیبه دی باره کې نازل شوی دي. ابو جهل عتبہ شیبه دا د قریش د قبيله سردارانو او دی چې د پیغمبر علی السلام سره څومره زیاتې کړې دي د مسلمانانو سره څومره زیاتې کړې دي دون لا اچام نه کړې ځکه چې دا د قبيله سردارانو مشرانو او ټول طاقت او پاور دي سره نو چې څومره ظلم د دین شوی دی هغه دی کړی دی یو کسره پکې نه پرېخي په ظلم کې. ابو جهل چې کوم دی هغه سمیہ رضی الله تعالی عنها په نزبانی وال لومبره شهادت د سمیہ رضی الله تعالی عنها د خزو هغه چې کوم دی هغه د شهید کړ ابو جهل. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته به کنځلې کولې او په لار کې به ورته غنې خورولې یعنی سو د شیطانې هغه درجه چې واغ په دبانې ختمه په ابو جهل باندې. دا شان عتبہ چې کوم دی عتبہ ربيعه شیبه دی به چې کوم دی دا مشنو چې دا قران چې کوم دی دا جادو ده دا به خلکو کې دا خبره خورولې چې په دې باندې سو ایمان ورنړي او مسلمانان چې کوم دي غریبانان او کمزور کم مسلمانان چې کوم اغیله به سزاګانې ورکولې او په ګرمو شګو باندې چې کوم دي غدي اچولي او سخت ګرمه کې د عربو ګرمي تاسو معلومه ده دلته قسم اور وريږي او په ګرمو شګو باندې بدی د غریبانان کمزور مسلمانان اچولي او اغیله به سزاګانې ورکولې تاسو ولې ایمان قبول کړی ولې په پیغمبر اسلام وروړي او په دار ندوه کې ابو جهل او ټول سرداران راغون شو د پیغمبر اسلام د قتل منسوبې جوړولې. نو غرض دا چې دا سرداران چې کومو دي د اسلام په نړولو کې او د پیغمبر علی السلام په مخالفت کې ذره برابر کمی نه دروسته سیاسي اعتبار سره معاشي اعتبار سره هر قسم یې پلار باندې کړی وو مسلمانانو باندې چې څومره ظلم بردینه کې دي شو هغه کړی دي نو دی په کفر کې هغه یو حد درجه ته رسیدلی نو په دې وجه الله جل شانه دلته دې آیتونو کې دا کسان یاد کړی دي چې الله جل شانه پیغمبر علی السلام ته وایي چې نبی علیه السلام ډیر زیات د دې سردارانو باره کې فکر کوي چې یا الله جل شانه دې ته ایمان نصیب کړي او د پیغمبر علیه السلام خواهش دا چې ابو جهل او عمر رضی الله تعالی عنہ کې دوانو کې څوک ایمان قبول کړي نو دا به زموږ لپاره ډیر زیاته بهتري ځکه چې دا د قریش غټ سردارانو ځکه د دې ایمان قبولولو کې د ټولې قبيله ایمان قبولولو ځکه چې سردار مسلمان شي نو ټول قبيله به سره بیا مسلمانې ده. نو پیغمبر علیه السلام ډیر زیات خواهش وو چې دا سرداران چې کم دي باندې زه مهنت وکم دی له دعوت ورکم او دی الله پاک دین تراولي نو د دې په دین تراوستو سره به ټول اسانتیا پیدا شي ټول خلک به مسلمانان شي ولیکن دی خو په کفر کې ډیر زیات دنه شو او د پیغمبر علیه السلام خواهش الله جل شانه بیانې لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا
وی اے پیغمبر ولې ته خپل ځان چې کوم دی هلاک کې د دې غم د لاسه چې دی ایمان وروړي دومره فکر وو پیغمبر علیه السلام لعلک باخع نفسک علی آثارهم وی ته بر دی په دې فکر کې ځان چې کوم دی هلاک کې چې دی ایمان نه وروړي بل ځکه الله فرمایي ورته لعلک باخع نفسک ان لا یؤمنوا وی ځان هلاک د دې د فکر لپاره چې دی به ایمان وروړي دومره پیغمبر علیه السلام سره غم چې دا مسلمانان شې ایمان وروړي دا درد او شفقت د پیغمبر علیه السلام امت لپاره چې زما په امت کې یو قسم چې کوم دی هغه به ایمان پاتې نشي کفر کې پاتې نشي اسلام وروړي الله جل شانو په دې آیتونو کې پیغمبر علیه السلام ته وی دا هدایت ستا په لاس کې نه دی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم وی ته د دې لپاره خپل ځان چې کوم دی هلاکوه ما د دې لپاره دومره زیات غم مکوه چې خپل ځان ته نقصان ورسې باغ غم د لاسه خپل ځان هلاک کې بلکې ستا کار چې کوم دی غسدي صرف دې ته خبره کولې دعوت رسول دی کو ایمان وروړي او کنه وروړي هغه ستاسو موري بیان نه ستاسو موري دې ځای پورې دا چې ستا خبر وکړه دی له خپل دعوت ورکو ستا خبره ختم شو اوس ته په زور باندې دی دین ته نشه راوسته زبردستی نشه کولی په دې باندې ځکه چې بل ځکه الله فرمایي افان تکره الناس وي آیت به داخلك مجبوره چې دین تراشي ناراضي دین ته ستا کار صرف دعوت ورکول دی بس تا کار دلته پوره شو نو دا آیتونه الله جل شانه دغه خاص کافرانو مبارک نازل کړي دي چې الله جل شانه فرمایي ان الذين كفروا بشکا خلقوا چې کفر یې کړی دي سواء علیهم برابر ده د کافرانو لپاره انذرتهم ام لم تنذرهم کو تدید الله د عذاب نه یری او کو نه یری دی باندې سو اثر نه ورځي دي ته فائدہ نه ملایي ځکه چې دی په کفر کې دومره دنه تللی دي چې دی باندې ستا خبره هغه نه لګي ونه په اثر کوي نو انذرتهم آیا کته یری دی ام لم تنذرهم او کو دی ونه یرته لا یؤمنون دی ایمان نه وروړي نو دا ایمان نه وروړي د دې دا د دې د خپل عینات وجوا د دې د کفر هغه حد درجه ته رسیدل وجوا چې دی ایمان نه وروړي نو په دې وجه باندې الله جل شانو پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې ته د دې په باره کې انما انت منذر وستا کار چې کوم دی صرف انذار کولی تبلیغ کولی وما انت علیهم بمسیطر ته په دې باندې چې کوم دی قابض او مسلط نه چې خامخا به ایمان دراولې ته دې په زور باندې ایمان ته نشراوسته په دې ایتونو کې الله جل شانو پیغمبر علیه السلام باندې چې کوم دی دا وحی وکړه چې دا کافرانو ابو جهل عتبہ شیبہ ربیعه وغیرہ چې کوم دی دا ایمان وروړون کې نه دي د دې عینات بل دومره دی پس لکه چې دې ته الله هدایت ورکړي نو اوس په دې وجه باندې ځکه چې دې د کفر درجه ته رسیدلې دي ځکه چې الله جل شانو پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیث مبارک کې راځي اذا اذنب العبد ذنبا وکله چې یو بنده ګناه وکي کله چې یو بنده ګناه وکي نو د پسله باندې او تور داغ ولګي وای کو چې بیا دې توبه وباسي او توبه وباسي نو الله جل شانو دغه زړه صفا کی او کنه دې توبه نه وباسي نو د په غزل باندې داغونه لګي تر دې چې د زړه تک تور شي نو چې تک تور شي نو بیا په باندې اثر نه کوي په باندې بیا خبره اثر نه کوي د دین خبره په باندې بیا بدلېږي او ګونو باندې بدلېږي زړه دې کوزيږي نه اثر پې نه کوي نو دا د ګناه نحوست ته چې کله یو انسان ګناه کوي او دې توبه نه باسي داغه نه بعد استغفار نه کوي او ندامت اختیار نه کوي په خپل ګناه باندې نو د پزله باندې تور ټاکي لګي او هغه دون السخواله د پزله کې پیدا شي چې په باندې بیا هیڅ یو خبره اثر نه کوي